ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د زیم یونین کونسل نه چېرته چې نن قومي وطن پارټي به د خپل برپور قوت مظاهره کوي او جلسهګاه جوړه شوې ده تیاری ټولې مکمل شوي دي او مرکزي مشر آفتاب احمد خان شیرپو سکندر حیات خان شیرپو به دغې ته تقریر کوي دغه جلسه چې کومه ده د خاجي جانزیب او د اجمل خان په دیره کې را جوړه شوې ده چې په زرګو کرسۍ ښودې شوي دي کارکنانو دغه جلسهګاه د خپلو بینر او پلیکسونو نه ناوې کړي دا جنډې لګېدلې دي پوسټرې لګېدلې دي ورسره چې کوم دی نو سټیج ښه غټ جوړ شوی دی او دغه دیره په یو داسې انداز کې جوړه شوې ده چې دغه ځای کې د لیټونو بندوبست خو هم شته دی خو چېرې دغه جلسه شپې ته خو هم ورسي نو دغه شانتې څه مسله به نه وي د پکو انتظام شوی دی د بجلۍ انتظام شوی دی د ګرمۍ به دلته کې بالکل محسوسوي نه باقاعده د میډیا دپاره چې کوم دی نو بیله د ناستي ځای هغه جوړ شوی دی او ورسره دلته کې چې کمې د میلمنو دپاره کرسۍ ښودې شوي دي په سټیج باندې صرف آفتاب احمد خان شیرپو او سکندر حیات خان شیرپو ته ځای جوړ شوی دی باقاعده د ډي جې چې کوم سیسټم دی نو هغه ډېر مضبوطه دغه شوی دی هلته کیرونه ناست دي او باقاعده د لوډ سپیکرو چې کوم دی ګیر چاپېره د جلسهګاه نه انتظام شوی دی د ریفریشمنټ دپاره پکې خو هم بندوبست شوی دی او د هغې دپاره اخوا د چې کوم دی نو ښه ښکلې ځای جوړ شوی دی او دغه ځای کې د جانزیب حاجي صاحب د وینا تر مخه چې شیرپو خان وی چې دا عام کارکون سره به دغه ریفریشمنټ زمونږ کیږي ګرانو کتونکو نننۍ جلسه چې کومه ده دا د دې علاقې دپاره ډېره مهمه ده او مهمه په دې ده چې دې کې د دغه ځای کم ځایي مشران دي هغه د کارکون او د لیډر ترمنځ د فاصلې ختمولو یو کوشش کوي ځکه چې د بعضې خلکو په وړه وړه خبره باندې ګیلې دي څوک وایي زما ټرانسفر نه دی شوی څوک وایي 15 راله نوکران کړي دي د شپږمې راله ولې نه دي نوکر کړي او دلته کې چې کم خلک لګیا دي او کار کوي نو د هغوی د سره چې کوم دی نظریاتي دي یو نظریه چلی اجتماعي سوچ لري د دې علاقې ترقي غواړي خو دا جلسه نن د شیرپو یونین کونسل لپاره خو هم یو سبق ورکوي چې راتلونکي وخت کې په شیرپو یونین کونسل کې همدغه شانتې یو ځایي مشر د دې نه غټه جلسه وکړي نو هلې به د دې توړ راځي خو دلته کې چې کومه دغه جلسې باندې تیاری شوي دي نو زه په لومبني ځل په ضلع 400 کې دغه شانتې جلسه وینم چې هغې دپاره دونه لوی انتظام شوی دی په هغه جلسه باندې یو کارکون چې کوم دی نو هغه خرچه کوي او د کارکون د طرف نه چې کوم دی نو کارکنانو طرف نه بل دا خاندان چې کوم دی یا زما شاته دا کم مشران دا ولاړ دي نو دا ټول مشران د سهار نه راغلي دي او خپله چې کوم دی نو د دغه جلسې نگرانی کوي او دلته کې موجود دي دلته کې موږ داسې کارکنان ولیدل چې هغه د شورونه هغه د شیرپوهان پتنګان دي لکه دا نه چې یاره هلته چېرته ټیکه اخیستې ده کار یې ته اخیستی دی خو سوچ یې دا دی چې د دې علاقې دپاره د پرمختګ دپاره همدغه یو خاندان دی چې ګیس بجلي سکولونه کالجونه سړکونه دا کارونه چې کوم دی نو دا شوي دی دغې نه انکار نشته بابای روزګار په دې علاقه کې 25,000 خلکو ته نوکرۍ ورکړي په ټوله 400 کې 48,000 خاندانونه په روزګار کړي دي خو بدمرغي دا ده چې کله داسې د الیکشن وخت راشي یا داسې ټیم راشي نو هغه ټیم کې چې کوم دی نو دغه ګیله د شیرپو یونین کونسل نه ډېره زیاته کیږي نو نننۍ جلسه چې کومه ده دغه خلکو دغه ګیلې شکوې ختمې کړي دي او راتلونکي وخت کې خو مخالفین هم دي نو هغه هم دا ګڼي چې موږ دا ډېر زیاتې کړی دی چې موږ د ده متبادل کې بل لیډر نشته یو سړی دی زه خو د دې علاقې ما په چترال کې خوښوي په ملکڼ کې خوښوي په کوټ او انګو وزیرستان کې خوښوي نو د شیرپو د زیم خلک یې ولې نه خوښوي بالکل د زیم خلک خوښوي او نن د زیم خلک چې په کم جوبن کې دي او جانزیب حاجي صاحب سره په کم انداز کې ولاړ دي نو د هغې نه دا پته لګي چې د دې کارکنانو یو جذبه او یو دغه شته نو امکان دی چې دا جلسه دا د قومي وطن پارټۍ یو ډېره کامیابه جلسه وي او د دې نه به دوی نن خپل سیاسي کمپین شروع کوي او ورسره چې کوم دی نو د راتلونکي الیکشن اناونسمنټ به خو هم کوي او باقاعده کارکنانو ته به دغه وایي چې تیاری پیل کړي نو ګرانو کتونکو د جلسې په دوران کې موږ لایو راځو او د جلسې نه پس چې کوم دی نو عموما په دې باندې خپله تبصره کوو چې څومره پورې خلکو دغه کې ګډون کړی باقاعده خو مخامخ چې کوم دی پنډال ډک شي نو د پنډال نه اخوا ته په زرګو خلک راځي او دې خوا ته په زرګو خلک راځي
بل د انتظامیه طرف نه دا دغه د کارکنان دا ګوري نو هغه د سټیج ته د راتګ دغه نه کوي چې د مخامخ چې کوم دی نو دا کارکن او د لیډر ترمنځ چې کوم دی نو هغه رش روش هغه دغه نه وي نو دا تاسو پورې منحصره ده چې تاسو څونه په منظمه سره چې کوم دی دغه جلسه کامیابوي نو ان شاء الله وختن په وختن به موږ په دې باندې مزید چې کوم دی صورتحال ښیو. مننه.